اول د کتاب الوصایا. وصایا دا جمع د وصیت دا، لکه هدایا اطلاق کېږي د وصیت په فعل د موصي باندې. وعلى ما يوصي به چې کوم سی باندې دا سړی وصیت کوي، مال دی او غیر مال دی، عهد دی، وعده دا، یو بل څه دی باغی باندې وصیت کوي. او په شرع کې وصیت ویل کېږي عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت. د مرګ نه وروسته هغې اضافت او نسبت هغې ته کېږي. عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيه. باب دې په بیان دي کې چې سړی باندې لازم دی اذا كان له شيء چې یو شی ولري يوصي فيه باغی کې وصیت وایي. وبه قال حدثنا مسلم بن مصعب قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به. ما حق امرئ مسلمنا دا معنا فيه ده په معنا د لیس سره ده. ما حق امرئ مسلم نشتره حق د مسلمان سړی له شیء چې د مسلمان د فارشي نه مراد مال د مالوي یوصي فيه اراده لري چې وصیت وکړي په دې کې یبیت لیلتین چې شپه تېره کړي دوه شپې الا ووصیته مگر وصیت د مسلمان مکتوبه عنده دا به لیکلی شوی په نیز د چا باندې د دې من باندې امرئن باندې د سړي په نیز باندې دا وصیت به لیکلی شوی وي. دا لیلتین قید تاکید دپاره او دا تحدید نه دی. معنا دا دا چې تابانه یو زمانه تیر نشي اگر کله غوي مگر وصیت مکتوبه عنده. مقصود د نبی علیہ السلام حس علی الوصیت دی او مذهب د جمهور دا د وصیت مندوب دی. امام شافعی رحم الله وی احتیاط مسلمان د پاره داره ان یکون وصیته مکتوبه عنده چې وصیت لیکل شي. احتیاط دا دی چې هر سړی وصیت کولیږي د مرګ څخه پته لګیږي نه. داوود ظاهری او نور اهل ظواهر و چې وصیت کول دا واجب دی د حدیث د وجه نه. موږ د حدیث دال په وجوب باندې نه دی. البته که انسان باندې دین وی، ودیعت وی، امانت وی، وصیت کول په دې باندې دا دې باب کوي د دې تعجیل مستحب دی. چلاکی کوا زر زر وکړه تعجیل دا مستحب. امام شافعی رحمه الله ویا الوصیت علی اربعه انواع. وصیت سلور قسم سره ده. وصیت سلور قسم. یو وصیت واجب ده لکه وصیت پر رد ودائع باندې، همدارنګه دیون مجهوله باندې امانتونه در سره دی وصیت وکړه ما سره فلانه امانت فلانه 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 دا امانت ده او د دې وصیت به وکړي چې دا به خلکو ته حواله کړي. یا تا باندې قرضونه دي مجهول، قرضونه در باندې دي مجهول، د هغې وصیت کې دا وصیت په تا باندې واجب. دویم وصیت مستحب دی لکه وصیت د کفاراتو دپاره یا فدیه د مانځه ده، فدیه د روژې ده، هغه وصیت کې چې دا ورکړي دا مستحب دی. څلورم وصیت مباح دی لکه وصیت د اغنیاو د پاره کې اجانب او اقارب دي غنیان دي هغې ته وصیت دی دا وصیت مباح. څلورم وصیت مکروه دی لکه وصیت کې اهل فسوق و معاصیو د پاره مړګي وصیتو کې زما په دې پیسو باندې سینما جوړه کړي، د جواری اړه کې باندې جوړه کړي، په دې استا به خو بکر او باسي وای ما په دې پیسو باندې جمعه جوړ کړي، مدرسه په باندې جوړ کړي. دا جمعه تویسی په شکال ګرمي کې طالبان سبب وای یو لک روپۍ چې د ټولو تور کې چې کاری وشي. خدای مسلمان دغه وصیت دا وصیت نو دا کې باندې جوړ نو وصیت مکروه. وصیت د اهل فسق د پاره یا د معاصیو د پاره وصیت کې دا وصیت چې دی نو دا مکروه دی. ته وصیت په یو کاغذ کې ولیکې، گواهان په تیر کا مناسه گواهان دا په باندې تیر کا وصیت ولیکا او گواهان په باندې تیر کا. ولی
یک وصیت دی هم که گواهان نشته ولکه وصیت ما ته کړی دی ولکه دا خو ډېره دنیا ده وی دا 2 کروڑ روپۍ د مدرسې دی ورکه په سړک دی ولګي مونږ وصیت په خپل کار دی چې گواهان په باندې بیا خورلې شي نه گواهان ملاسه دا سړي چې تا ته وصیت کړو چې دا 2 کروڑ روپۍ طالبانو ته ورکه مدرسې دی ورکړي نه شابه مونږ گواهان دا څنګه چې ځان غلې نه کی نو گواهان کې ونیس او په وصیت کې چې کوم شي ته مجبور او محتاج وي تک پک شاته راځي وصیت کې لیکه ورپسې شاته پر پړه ورپسې لیکه چې لګ لګ سيزونه نور پیدا کیږي هغه وصیت چې دینو لیکه امام نووي مولاوي دا ضرور نه دی چې محقرات الامور چې دین دالي کی واړه واړه کوټه کوټه خبرې لیکي نه غټ غټ کارونه چې دین هغه دالي محقرات المعاملات جزئیات چې دین د عملي امور متکرره ملي ووصيته مكتوبه گواهان په باندې ونیسا البته د یوادي وصیت باندې اتفاق کې بغیر د اشهاد نظر حدیث نه دا معلومي او گواهان کې ونیسا خره ځکه د نفس پته لګيږي نه بعد خلک پیسې پیدا کیو ملاسه پیسې می پیدا کړې د شپې دي چالي دلې نیوي با سړې په سرک کې بټو پیدا بس غرب جب کې دي خلاص وښته نه کړ بس تخت د خیر داسې خلک مشته او بعد خل داسې وی هغه پیسې پیدا کی سړې پیدا نشي دا درې شي مناسب داوا دا پیسې مې پیدا کړې وځته یو څه په څه چې کې په باندې وی او دا په 50000 نه 50000 روپۍ درګې باندې ډیر کار داسې خلک مشته وای وبه قال حدثنا مسلم ومحمد بن علي قال حدثنا ابو عامر عن يعقوب بن ابي بكر مسلم بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ولا درهم ولا غمير ولا شان ولا اوصى بشيء من المال دغه ورس راځي انبياء عليه السلام وصیت د مال نه کړی ځکه انبياء باندې بدګماني راځي وای او اجازه ما يجوز للموصي بماله باب دې په بیان کې راغلي په مال يجوز نه دروا موصي د پاره په مال کې وصیت بس څومره کې په مال کې ځکه کله کله سړی وصیت د ټول مال کې ورس راځي دا جایز نه ګورا وای او یې قال حدثنا عثمان بن شيبه رحمه الله قال حدثنا سفيان عن زهري عن ابي رضي الله تعالى عنه قال مرضن تعبیر د خپل نفس نه کیدا صاد نبی وقاص غایب نفس فرض کو مریض شوم په مریض سیابانه نه مریض شوم مریض سیابانه اشفا فيه قریب پدې کې مرد تقریب فعاده رسول نبی صلی الله علیه وسلم عیادت بما کرسی وکړه فقال يا رسول الله ان لي مال كثير وليس رسلي الا ابنتي ما نه میراث نشوړې د ذوی الفروض کې الا ابنتي مگر زمال رضا لا يرثني من الولد وخواص الورثه کني د دې عصبه موجود و علامه طيبي معنی کې لسی وارث من اصحاب الفرائض نشتره وارث ما د اصحاب الفرائض الا ابنتي یا ممن اخاف عليه ضياع الا ابنتي مگر ځکه ضياع نه ویرګم الا ابنتي د دې مراد دانه چې غیر د لور نه زما وارث نشتره وارث دانشتره نو معنا دانه ده افتصدق بثلثين ز تصدق کوم بثلثين باندې دلته احتمال لري مراد په صدقې سره وصیت مراد ده یا مراد په صدقې سره صدقه منجزه مراد ده ټول علما وايي د دې وصیت ما زاد علی سلطان نک منافذ کیږي مگر پر آزاد وارث باندې اهل ظواهر او خلاف کړي دي هغه مریض په مرض موت باندې د تصدق په خپل مال باندې کول شي تبرع په خپل مال باندې کول شي دا د سیده لکه صحیح سړی روغ دی رمټ دی دنیا مال دولت ډیر دی بچی خدمت نه کوي ډاکټران دي پروفیسوران دي پلار دي نه لورګان خدمت نه کوي خزه خدمت نه کوي خزه سن نه کوي خدمت نه کوي چې ځواني د کارې نو بیا څه تسوي هغه دې چې دې نو هغه راغی پارتي خوانان وي هغه ته آمد هغه راغی عزت من لفظ وي چې دې هغه داجی راغی پلانې راغی پلا دې راغی هغه دې پلانې خو نمونه درته اخلي او چې سپینګره شي بوډا شي او دا سه کوګ روانه نو بیا بچو ته وي هغه دې بلا را روان دي د خیر سره بیا برته بلا و نو دی وجنه خدمت نه کوي بلار رو جوړ دي هغه ښا تاسو خدمت نه کوي لورګان خدمت مال خو زماره
ودا ټول مال لال دا د بنیر مولا شو ټول ستاسو دا جیداد زما ستاسو دا واخلا دا کولې شي حکم مریض شي دا کولې نشي دا کولې نشي نو اهل ظواهر وی دا د جوړ شړی په شان ده دلیل د جمهور لپاره ظاهر حدیث د اصل سو کثیر او بل دلیل هغه حدیث دی چې یو سړی لګیدلو شپږ غلامان ور په مرض کې هغه چې نو آزاد کړیو نبی له صلوات و سلام وی دا دو آزاد کا وارق اربعه و سلور چې کوم دې مسله را روانه ده سلور چې نو دا غلامان دی او دا دو ازادي کی معلومی کی سلس ازادي نه هوایا قال ابي شر قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير جدي حد هوایا والثلث كثير وانك ان تترك ورثتك ان يا خير من ان تدعوا حالة غنيان فريدا انت تدعون فريد دي عالة فقراء يتكففون الناس دی خلقنا سوال کی پا اکب بانی لاس نیولی کفی نیولی طلب پا کب بانی کیا استکفا یا تکففا مد کفو لسوال وسالو کفن کفن من الطعام یا دمر سوال کی چو لگا پی بانی بندشی امام نووی رحمہ اللہ وی دی حدیث نمرعات دا عدل بیندے ورسو وسیعت کی معلومیگی علماء دوی دا ورسی آغا صورت کی اغنیاوی وہ مستحب دارے چو وسیعت پا سلس بانی تبرعان وکا کفو قراوی نو وسیعت دا سلس نکم وکا او ټول علما داوی چې دغه زمانہ کې یو سړی د پاره وارث وینو وصیت نافذ کیږي نه زیادت علی الثلث باندې مگر په اجازت د ورثو باندې او په دې باندې اجماع ده چې په اجازت د ورثو باندې ټول مال وصیت نه نافذ کیږي او که یو سړی داسي وارث نیوي نو احناف علما داوی د دې وصیت فی ماده د علی الثلث دا جائز نه ده نور علما وی امام ابو حنیفه وی ساق امام احمد یو روایتین هغه چې نو دا جائز ده دا کیږي دا روایت علی رضی الله عنه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا غي نم دا روایت راغله وایا وانك لن تملك نفقه الا وجرت بها حتى لو ما تدفعها الى في امراتك نو دیو جنات چې نفقه کې نفقه الا اجرت فيها تا ته اجر د کول کې الله تبارک تعالی طرف نه پدې منافقه کې حتى اللقمه مړی ورکه تدفع الى في امراتك په خلد خذ کې زوجي کې خپل خذ خپل کې مړی ورکه تا ته ثواب ملاويږي ثواب دا ملاويږي دې کې څه ثواب دی چې خپل خذې په خله کې نوړی ورکې دې کې څه ثواب دی ګوره ثواب ورسته معلومیږي دې کې ثواب دا دی چې دا مړی دې ورکړه معلومیږي د خذې سره مینه لري د خذې سره محبت لري چې مینه محبت د خذې سره کې مناسب سړی چې مینه محبت کوي د خذې سره نو مینه محبت چې کوي نو بیا بس کوي خپل په یې کې مېش پره کل بس کوي نو چې هغه دی وک بیا وس کیږي بیا وس کیږي بچي پیدا کیږي چې بچي پیدا شو سو شو الله خوشاليږي د الله پیغمبر خوشاليږي بچي پیدا شو jihad بکې د الله دین بکې د الله ذکر اذکار بکې رب العالمین په دې خوشاليږي سبحان الله الحمدلله وین کی بډیر شي نو په دې باندې خوشاليږي نو زکات ته په دې ماړي ورکول ثواب ملاويږي او کتا تند الته په کونج کې تریب نیولې یا غدل ته داسې تریب نیولې او یو بل ته داسې یو بل ته پقار لکه پیشو چې یو بل ته وسوي ناسي نو مینه کېږي نه محبت کېږي نه نو امبل چمبل کېږي نه بچي پیدا کېږي نه د الله رضا حاصلېږي نه الله رضا نه حاصلېږي وایا قلت يا رسول الله يتخلف عن هجرتي قال ما وتلي الله پیغمبر تخلفو زو رسو شمه د ثواب د هجرت زمانہ هدا الله پیغمبره ما خو مکه مکرمه نه هجرت کړی مکه مکرمه کې بیمار شلم خپل وطن کې ملکی غونډه مې د الله رضا د پردا پریخیو اتخلف عن هجرتي معنا در اخلف پاتې کېږم مکه مکرمه کې زما ملګری و مدینه منوره ته لاړ شي یادا ویریږي په مرګ باندې د مکه مکرمه کې ما هجرت د مکه مکرمه نه کړې د تول کېږم زه ویریږم چې ما بد پدی باندې عیب لګي په ثواب کې یا ویریدل مکه مکرمه کې ما باقی پاتې شمه پیغمبر علی السلام بلارشي صحابه بلارشي مدینه منوره ته زب مکه مکرمه کې پاتې شم په اعتبار د مرض باندې صحابه کرام رجوع هغه شی چې د الله د پاره پرخي واغې ته رجوع دا خن غنلا بل روایت کرا دی اخلف عن هجرتي زه خود هجرت نه پات شو ما هجرت کړي او به ته د دې وطن خپل د هجرت وطن کې پاتې کېږم ځکه دا وایي قال انك ان تخلف عن فتامنا من صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعا
ذکر دا ورته ویلي داسې به عمل کې چې د الله رضا وستا مقصود لا تزداد به په دې عمل باندې الا رفعتا مگر تا ته پورته والی ملاویږي و درجه الدرجه ملاویږي عند الله لعلک تجي ان تخلفا تب ژوند کې زمانه ورستا باقی به پاتې شي حتی ينتفع بك اقوام فائدہ به واهلی پتا باندې قومنا یو عمل به وکړي عمل څه شی جهاد دی عمل څه شی صدقه دی قومونه بدن فائدہ واهلی په دین او په دنیا کې اسلام وروړي ويضر بك آخرون کب نور تب ضرر ورسیږي چې کافران دي دین او دنیا کې کافر به اوجنی مردار به کې جهنم تبلار شي خدي به قید کې راولي اولاد به قید کې راولي مال به غنیمت ونسي کورونه به درته پاتې شي نو دی وجنه دنیا هم ضرر به ورته ورسه ځکه آخرت کې ورته ثواب کېږي دنیا کې او مال غنیمت درته ملاو شي ثم قال به پیغمبر اسلام علیه اللهم یا الله امزل اصحابي وچل زما صحابو د پاره هجرت دي ولا تردهم على قاب كنت باندې واپس نکي ولكن البائس لیکن افسوس دے قابل رحم دے سعد ابن خولا بائس لیکن افسوس دے دا کلمه د ترحم دا دی باندې واقع شوی دا لو دی باندې اثر د فقر دی اثر د قلت دی افسوس دی قابل رحم دی سعد ابن خولة رضی الله تعالی عنه دا ولی قابل د افسوس دی سوګ دی هجرت نو کړی د مکه مکرمه نه مل شو حساب نی دینار او امام بخاری رحم الله هجرت کړو بدر کې حاضر شي او بیا مکه مکرمه تراغه التمل شو هشام وینا دریم قول دار سو قول شو یو د هجرت نو کړی دویم دار هجرت کړیو بدر کې شریک شي او مکه مکرمه تراغه مشو چا ویلی بخاری ویلی دي هشام وینا هجرت کړیو حبشه او ته هجرت ثانیه بدر کې حاضر شي او د دې نماز سیوا وفات شو پچا کې په مکه مکرمه کې په حجۃ الوداع کې چې دین هغه وفات شي او چیرته وفات شي په حجۃ الوداع کې هغه نه بعد چې دین بيدا وفات شو حجۃ الوداع لیکن باعث چې کوم دی سعد ابن خوله رضی الله تعالی عنہ دی نو هغه سوی هوایا يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم افسوس کوي دی باندې زړه نرميږي درد کوي زړه د پیغمبر علیه السلام په دی باندې ماته به مکه تا د دې وجنه چې دا ملکیږي پاغز مکه کې چې هجرت کړي لري سو وی حبد احمد د مهاجر چې کوم دی نه هجرت کړي چې څنګه وی عمل برباديږي سوگینا حبد الترادی بالاختیار وی کبھی غیر د اختیار نبی نو حبد اعمال نرادی حمل اعمال نرادی دا یرسی علماء وی دا کلام دراوی دے دا کلام د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نه دے باب ما جاء في كراهية الإسرار بالوصية باب دے په بیان د فضل د صدقه کې پچا کې په صحت کې وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي ذر بن عمرو بن شرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقه يفضل قال ان الصدقه وانت صحيح حديث تامر البقاء وتخشى الفقر ولا تؤمن حتى اذا بلغت الحلقوم قلت ابو هريره وی یو سړي نبی له سلام ته د الله پیغمبر کوم صدقه به تر نبی له سلام وی انت صدق وانت صحیح یا چروغ رمټي حریص علی المال ومال باندې حریص تعمل البقاء امید د بقام ساتي دی وخت صدقه کوا صحیح می حریصم په مال امید د بقا ساتي وخت تخشى الفقر د مسکینین ویریږي صدقه کوا ولا تمهل مهلت مکوا اے نن بشي سبا بشي او بشي بیگا بشي صدقه بونه کې او مرګ بدر ترې شي علامات د مرګ بر شي حتی تر دې پورې اذا بلغت کله چې ورسیږي چاته حلقوم تا دا نفس تاري شری شي مری ته ورسیږي حلقوم ته ورسیږي قلت بیت سویل فلان کذا ول فلان کذا فلانی پارا دمر مال فلانی د پارا بدمر مال نبی له سلام وقت کان لفلان دا مار خو اسم د وارث د پارا ګرځیدلې ده نو دی وجن علماء وی علامه خطابی رحم الله وی پلانی ته دمر پلانی ته دمر دا سمکو نو دی وجن علماء وی بعض اهل عغوی علماء چې دلته داخل چې کوم دی یعصون الله فی اموال مرتين داخل په مالونو کې دو ځل د الله نافرمانی کوي يبخلون بها هغه وخت چې مال په لاس کې نو هغه کې بخل کوي په حیات په ژوند کې بخل کوي به اسراف کوي چې لاس نه ودی د مر په وخت کې به اسراف کوي
چې ژوندې یو روپۍ نه خرج کړي چې مړ کې حق د ورثې له د پلانې ته ورکړه د پلان ولې ژوندانه کې نه ورکړي صحیح الته ولې نه ورکړي وایا وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي قتيبة قال اخبرني ابن ابي ذئب عن شرحبيل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بالحق نو دی وجنا نبی له صلوات و سلام ویلا يتصدق المرء چې سړی صدقه وکي په حیات او صحت کې به درهم خیر له دا به تر دې من دینا اي تصدق صدقه وکي به مئات فصل فيبان عند موته مرګ مناسبت د حدیثینو باب سره دار چې تصدق عند الموت دا په حکم د وصیت کې دی دا جائز نه دی چې سړی زیاتواله په ثلث باندې وکي ژوندانه کې یو روپۍ او چې کله مرګ د تریشي سل روپۍ برابر نه دي دا یو روپۍ بهتر ده لکه حریص می صحیح می محتاج می ورته امید د بقا مشته دی او چې زه به دا وکم دا وکم دا به وکم دا امیدونه مشته دغه وخت کې مال خرج کړه دې ثواب دی وایا وبه قال حدثنا عبد الله بن الله قال اخبرنا عبد الصالح قال حدثنا عبد الله الحمداني قال حدثنا احمد بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة سړی چې کوم دی عمل کوي خزا عمل کې د الله په طاعت کې 60 سنتن شپېته کال عبادت کې بیا مرتمر ویش فیداران فی الوصیت دا دواله ضرر سي چاته وصیت کې نزاران د ایصال د ضرر یا په حرمان باندې د بعد ورثه محروم کی او یا په شرع کې ول نقصان کی سوق مستحق د دی وصیت نیو یاغه ته دا وصیت وکي نو ضرر ورسي وایا قال وقال علي ابو هريره منها هنا من بعد وصي يوصى بها ودين غير مضان حتى بلغ ذلك الفوز العظيم قال ابو داود هذا يعني الاشرف بن جابر شاب النصر دا خالی تعارف یو کچ دراوی اشخاص راغله دا د نصر ابن علي دا غنه کده ګور وایا باب جاء في الدخول بالوصايا باب دراغله په بیان د دخول په وصایا وکي فی کون الرجل وصیا چې دا سړی چې د وصی دا کېدل شي چې سړی ځان وصی کی نو حدیث مقصد دار ترجمه الباب چې مناسب نه چې سړی وصی شي ځکه په دې اعتبار باندې تاسو سره حقوق د خلکو متعلق کیږي ته په خطر کې فاعداد حقوق ویردا چې دا حقوق به خلکو ته ورثه کو نه رسه دا حقوق بادا کې ک ادا نه کې دا به خلکو ته حق ورثه کو نه رسه نو دی وجنه دا ویره موجوده دا وصیت درته کوي ګور دا ډیر اسانه کار نه دی وایا وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب وعبيد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي نبی علیہ السلام یا ابو ذر اني اراك ضعيفا ډیر کمزورې معنا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو متولی سید الولات حاکم ټول مسلمانانو باندې نو څنګه وای انی احب لك ما احب لنفسي ځان د پاره هغه شی خو چې ځان ته خو نبی له سلام خو ولایت کړی دی او هغه ته انی اراک ضعیفه کمزورې نه دی وجه نه دی کې اشکال دو طریقو باندې یو دار چې امام افضل وي د غیر امام او بل دار نبی له سلام کم شي ځان ته خوخي باید دې ته خوخ کی کنه ځان ته ویلت خوخي او هغه ته ضعیفي جواب دار نبی له سلام وی احب لنفسي لو كان حالك حالك بالضعف ځان د پر هغه شیخ خو که زما حال ستا په شان ته حال په ضعف کې ته ضعیف یې قویمه ذکر ولایت د پر شرطین دي یو علم دی به حقایقها او بالقدرت دی علی تحصیل مصالحها درک د مفاسد وبکه نو پدی باندې دو شرطونه باندې تنبیه یوسف علی السلام ورکړي انی حفیظ علیم کدا دو شرطونه نوی ولایت چې کوم دی دا حرام دی نبی له سلام ما کې دا قدرت طاقت شته خو ابو ذر تا کې دا قدرت او طاقت نشته دی دا قدرت او طاقت پتا کې دا نشته ګور وایا ولا تأمر أن ليس ولا تولى يتمار يتيم وایا باب ما جاء في نسل الوصية للوالدين والأقربين اقربین والدین لپاره وصیت چې کوم دی دا ګور منسوخ دی وایا وبه قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن وابن ابي عن يزيد النحوي عن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه ان ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين
کذالک وصیت هم دارنګ چې دې حکم چې دینو دا فرض ورسو د پاره منسوخ دی لرا یاد د میراث په دې کې اختلاف دی یو دار وصیت چې په دې آیات کې دی واجب دی کنه دی بعض وی واجب دی بعض وی مندوب دی په دې طریقې باندې کدا واجب شي په دې کې اختلاف دی د آیات چې دینو منسوخ دی او کنه دی هر یو ته علما او ذهاب کړي دي ک قول په نسخ باندې وکي اختلاف په دې کې ناسخ څه شی دی بعض وی ناسخ دا قول د پیغمبر علی السلام دی لا وصیت لوارثنا او سو وینا دا منسوخ شوی دی و جناب اعطاء کل ذی حق حقه الله تعالی موارثو کې هر چاته خپل حق ور کړی دی بعض دا منسوخ دی په حق د من یرثو کې و من لا یرثو کې له ما دوال کې منسوخ دی اکثر مفسرین دا وی بعض دا منسوخ دی په حق د من یرثو کې فقط وجوب د وصیت او سم باقی پاتې دی په حق د من لا یرثو چې څوک میراث نو راغی ته وصیت کولای شي د ابن عباس حسن د مسروق او د نور الله دا وایا باب دې راغله په بیان د وصیت د وارث لپاره وایا وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الله تبارک وتعالى ورکړي هر ذي حق حق فلا وصيه لوارث وصیت د وارث د پاره نشته لا وصيه لوارث اختلاف پدې کې دي چې کله وصیت بعد ورثه وتوکي او دا غي په حیات کې دا جائز غني دا وصیت صحیح سړی مل شو ورثه را وچت شي دا وصیت مونږ نه منو و دا وصیت په دې باندې جائز دی کنه دی یو طائفه د علماوی دا په دې باندې جائز دی دا وصیت نافذ دی په دې ورثه باندې دی رجوع نشي کوله دا قول د عطا حسن بصری بن ابي ليلى امام زهري ربيعه او زئی قول دی یو جماعت د علماوی نه ورثه رجوع کوله شي په دې کې کدی خوښ شو رجوع کوله شي دا په صحابو کې د عبد الله بن مسعود شریح حکم تاوود دی قول دی امام ثوری امام ابو حنیفه امام شافعی احمد ابو ثور دا قول مسلک او مذهب دی دریم مسلک مذهب د امام مالک رحمه الله دی هغه کدی ورته چې د اجازه کړي په صحت کې نو دی رجوع کولای شي او کدی اذن کړي په مرض کې نو دی وجنا دی وخت د خپل مال نه حاجب دی به اجازه نشي کولای وصیت په باندې نافذ دی ابن منذر وینا وصیت د وارث د پاره په اکثر اهل علم وای چې دا وصیت چې دینو دا باطل دی که وصیت ورثه هغه وک اجازه ورثه وک جایز دی که زیادت په ثلث باندې کوي کدا وصیت کې دا جایز دی که جایز نه دی او بعض علماء وی دا د سره جایز نه دی او څوک چې منع وي دا به حق شرع دا ویا شریعت دا جایز کړي نه دی ځکه موږ د دې ممانعت کوو وایا باب مخالطه اليتيم في الطعام باب دې په بیان دي کې مخالطت د یتیم په طعام کې ته مخالطت د یتیم په طعام کې د خپل روټي سره یتیم شریک یتیم روټي تخري آیا د استاد لپاره دا جائز ده او جائز نه ده وایا وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا على اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الايه دیم جناد تر يسالونك عن اليتامى معنا درته دی خوراک کی تاسو خوراک کوي او کوم خوراک کو نو حکم خدای ګناګاری وو کمال د دې مال نساتو د دې طعام ضایع کیږي قران کریم کې الله تعالی آیات راول قل اصلاح لهم فی اموالهم نو تاسو ولګي د دې مداخله د دې مالونو کې کوي دا خیر د ترک د دینا وان تخالطوهم فتاسو خلد نفقي د نفقي سره کې فاخوانکم فهم اخوانکم فی الدین استاذورون دی غرور شاندار چې مخالطت د اکثر کوي تاسو لپاره دا جائز دی ولا تبارک وتعالى والله يعلم المفسد لاموالهم چې مخالطت د مصلح دی د پاره کوي الله تعالی دوال ته بدل ور کوي او مفسد فی جنی مصلح فی جنی ولو شاء الله قد لا فخش لعنتكم الله بذي قدر او په تاسو باندې حرمت د مخالطت براوس ان الله عزیز الله غالب دی علی امر حکیم فی صنعه الله په خپل صنع کې چې دنو غالب ذات دی ان طلق من كان عنده آیات وردن لا هغه سوچ د دې په نسبانه یتیمو فعدل طعام جدا کړه طعام د دې نام د مننا شراب جدا کړه شراب د دینه فجعل شروشو يفضل من طعامه باقی په پاس طعام نه فيحبس یتیم دی بن که حتی یخوري یا په پاسید شو یتیم سمره خوري طعام په پاس خوراکي جایز نو یتیم خوړې نه شمال بلال پاسش فشد ذلک علیهم دا خبره په صحابه باندې ډیره سخت شو
فذكروا ذلك دی دا خبر ذکر کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پارا الله پاک دا حکم راولېګا وایا فانزل الله وتعالى ويسألون عن اليتامى قل الاسلام لهم خير وان او مالونو کې دی اصلاح دا وین تخالطوهم فاخوانکم ساس غرور د غرور سره خلط کوي کنه وایا فقالوا طعامهم بطعام وشرابهم بشرابه فهو جاء في مال ولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم باب دې په بیان دې کې راغله فی مال ولی الیتیم ان ینال من مال الیتیم سید مفتی سے براغله دې پام دې باندې به اکتفا او اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد هغه سبق وي زما سکار نو زباغي په سلاړ